مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو اوریدونکو، نن په خبر او نظر کې پر انتخاباتي کمپاینونو او په ځانګړې توګه د یو شمېر کاندیدانو هغه خبرداري ته چې ګویا که تر پنجشنبې غوښتنې ونه منل شي نو راتلونکي ټاکنې به تحریمه وي. له یو اړخ نه د ټاکنو ولسمشریزو ټاکنو لپاره څخه کمپاینونه ډېر ساړه روان دي. دا چې علتونه څه دي پر دو به هم بحث وشي. یو ستر علت دا ده چې ګویا د صلحې پروسې پر انتخاباتو باندې سوری غوړولی ده او هڅه دا ده چې له انتخاباتو مخکې باید د صلحې خبرې اترې یوې نتیجې ته ورسیږي. نو ځکه بې خونده او په تت ډول باندې روان دي او دا چې نور علتونه دي پر دوی به هم باید بحث وشي چې نور کوم علتونه دي. دا چې که رښتیا هم د دغو نمایندانو چې له لسو شمېر زیاتیږي غوښتنې ونه منل شي او دوی انتخاباتو پروسه تحریم کړي نو د مشروعیت مسله څنګه دلته تعریفېدلی شي؟ دغه کاندیدان وایي چې بیا به مشروعیت ونه لري، خو د ټاکنو څارونکي یا اړوندې ادارې بیا وایي چې نه، که دوه نمایندان هم اوسي نو انتخابات به ترسره کیږي. له بله خوا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان پر شپږمه د ټاکنو د ترسره کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې حتما به په دې تاریخ باندې ټاکنې ترسره کیږي. په ټوله کې د ټاکنو په اړوندو مسایلو بحث لرم. ما سره په بحث کې میلمه ده ښاغلی منصور انصاري صاحب. په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. انصاري صاحب ستړي مه شئ. ښه راغلاست. سلامت تاسې او د کابل نیوز ټولو معززو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله. وعلیکم السلام. تاسو بیا ستړي مه شئ. ستاسو په نظر کمپاینونه په څه ډول روان دي؟ ولې دومره رښتیا هم کمزوره؟ علتونه یې فقط یو علت چې ګویا د صلحې اړوندو مسایلو سیوری غوړولی، که نه نور علتونه هم ستاسو په نظر شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم دوه لوی او عمده علتونه دي چې د روان لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو باندې اثر غورځولی. یو د سولې روانې خبرې اترې دي چې په ډېر جدیت او شدت سره د امریکې متحده ایالاتو د طالبانو د اسلامي تحریک یا د هغوی په اصطلاح د اسلامي امارت ترمنځ روانې دي او ترڅنګ د حکومت هغه مهندسي شوي لوبې دي، خصوصا د ډاکټر اشرف غني د ټیم چې د ټاکنو په کمیسیونونو کې دغسې د حکومت د امکاناتو نه په پراخې استفادې او د حکومت په مختلفو سطوحو کې د خپلو کمپاینرانو تقرر د بیت المال نه ناوړه استفاده په خپله ګټه او د حکومت د ټولو امکاناتو نه ناوړه استفاده ده. دې دواړو مسایلو هم خلکو ته تشویشونه پیدا کړي، هم کاندیدانو ته. زه فکر کوم چې لومړنی هغه تند دی او ډیر جدي دی. موږ او تاسو واورېدل چې پرون او بل پرون خبرونه خپاره شو چې د امریکې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مایک پامپیو ته جدي هدایت کړی چې د 2020 کال د امریکې د ولسمشریزو ټاکنو نه مخکې د افغانستان نه د ځواکونو د وتلو لړۍ پیل کړي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. هغه جګړه چې د امریکې متحده ایالاتو عسکر پکې دخیل دي، دا چې د دوی په وتلو به بیا دلته جګړه پای ته رسیږي یا نه، دا بیله خبره ده. مګر افغانان باید په ډیر جدیت او شدت سره کار وکړي د خپل یووالي او وحدت له لارې او د هغو مخربینو او پردیو جاسوسانو د مخنیوي د لارې چې د افغانستان د تباهۍ پروژې ورسپارل شوي دي. که چیرې افغانان لاس یو نه کړي نو زه فکر کوم چې که بهرني ځواکونه وځي هم ستونزې راولاړېدی شي او که ټاکنې په دې شکل ترسره کیږي هم د افغانستان راتلونکي ته ډېر خطرات متوجه دي. زه غواړم چې د افغانستان خلک په ډېر جدیت سره دې ته متوجه کړم چې دواړو مسایلو کې باید افغانان په خپله دخیل اوسي. ځکه لایزال خدای جلاله شانه فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بېشکه خدای د هیڅ قوم حالت نه بدلوي څو چې په خپل حالت بدل نه کړي. که موږ اوس هم
په همغې ضعیفه مقولو باندې استوار یو چې شولې ته بخو پردې ته بکو او نه پوهېږم چې نه کار هلته څه کار او څه نو زه فکر کوم چې زموږ ستونزې به تر تیرو 42 کالو لا پسې ډېرې شي او هره ورځ به دغه وطن راته په جهنم بدلیږي. تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړئ، یو د صلح پروسه چې په جدیت سره روانه ده، بل مهندس شوی حالت. دغه اړخ کې بیا اندېښنې دا دي که چېرته مهندس شوی حالت هم وي خو بیا په خپله د ولسمشر غني یا چې نومانده اوس د کمپاینونه هم ډېر ساړه دي، نو بیا څه ترلاسه کېدلی شي؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې یوازې همدغه یو علت چې د صلح مسایل او د صلح خبرې اترې دي او د ټرمپ او په ځانګړې توګه د امریکا ډېر زیات ټینګار د صلح پر مسایلو دا چې څه کېږي هغه علیحده خبره؟ نو ما وویلی چې اولین اپشن یا اولینه نظریه چې مخکې بحث کړه هغه ډېره جدي ده او دوی ډېر سوری غوړولی. نن موږ او تاسو د ټاکنو د کمپاینونو په درېیم ورځ کې قرار لرو. تیره یکشنبه یا د روان کال د زمري د میاشت په 6مه نیټه د ولسمشریزو ټاکنو کمپاینونه پیل شو. تاسو په لومړۍ ورځ ولیده چې د ملي وحدت د حکومت فقط 52% پارټنرانو کمپاینیزو غونډې او جلسات او پروګرامونه درلودل، بل هیڅ کاندید داسې حرکت نه درلود. یو عنایت حفیظ چې هغه هم واټونو ته راوتلی و او د ښاروالۍ واسکټونه اغوستي و. لومړنی کاندید هغه و چې په ښار کې وګرځېدو د خپلو دواړو معاونینو سره او یو څو کسو ملګرو سره، مګر ډېر په جدیت سره نه. په هغې ورځ چې ما ولیده د ښار مختلف واټونه د سهار نه تر ماښامه پورې فقط د میرویس میدان د پله تر څنګ د یو لوی بیلبورډ چې هغه تجارتي بیلبورډ و د یوې شخصي کمپنۍ د هغې نه لاندې مې یو ډېر کوچنی چې ممکن 2 په 3 مترو کې یا 3 په 4 مترو کې به د هغه د حکومت جوړونې د ټیم یو بیلبورډ و. نور نه د کم کاندید بیلبورډونه و، نه ساین بورډونه و، نه هم سټیکري اعلانونه. موږ او تاسو د ولسي جرګې ټاکنې تېرې کړې تېر کال. هلته م ولیده چې دا 12 بجې شوې د شپې او د کمپاین شروع وشوه. نو په دې واټونو او سړکونو دومره بیروبار و چې سهار راپاڅېدو ټولې پایې او د برېښنا پایې دیوالونه دا ټول د خلکو په عکسونو رنګین شوي وو. نن چې د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین شروع کیږي دا یې درېیمه ورځ ده. موږ او تاسو وینو چې نه د چا ډېر عکسونه په نظر راځي، نه داسې غونډې او حرکتونه. حتی کاندیدان دومره ساړه دي چې په جرأت ما او تا ته نشي ویلی یا تماس نشي نیولی، یا د هغوی کمپاینران چې موږ د اکثرو سره یا په تماس کې یو یا پیژنو، دوستان هم دي په مختلفو ټیمونو کې، هیڅ یوې نه د رای غوښتنه کوي، نه مثلا د کمپاین څه کوي. یو نیم به تماس نیسي هغه رهبرۍ نه، مګر هغه په وضاحت دا نه وایي چې کمپاین کې څه کوو یا مثلا ټیمونه څنګه روان دي. نو دلته دوی دا احساس کړی چې ګویا انتخابات نه کیږي. بالکل. زموږ پخوانی وړاندوینه هم دا وه چې ټاکنې په دې شکل په 2 اساسو، یو دا ده چې د سولې خبرې د افغانستان د خلکو لپاره تر اکسیجن وروسته دویم اشد د ضرورت شی دی. یعنی تر اوبو او خوراک د افغانستان خلکو ته سوله مهمه ده. اوربند مهم دی چې دا د 42 کلن ناورین پکې د منځه لاړ شي. موږ فکر کوو چې د افغانستان د یو ځوان، د یوې مور، د یوې تورسرې خور، د یوې ماشوم او د یو سپینګیري په یو تار ویښته هم د ډاکټر اشرف غني دا تیر 15 کلن حکومت نه ارزي او نه موږ ورسره برابرولی شو، او نه هم په راتلونکي کې چې دغسې انفجارات وي، دغسې ټانکر بمونه د ارګ په مخ کې چوي او د افغانستان ځوانان چې هلته یا تېرېږي په موټرو کې یا ولاړ وي یا په امنیتي ځواکونو کې او دوی ترې تم کېږي، یعنې نه یې مړی پیدا کېږي نه یې ژوندی. هغه ورځ موږ او تاسو د حضوري چمن سره یا د فوټبال د لوبغالي سره چاودنې ولیدې. هغه مستریان او دکانداران چې قصې کوي د رسنیو له لارې یا حضوري
دوی وایي چې دغسې خلک ولاړ چې چاودنه وشوه بیرته متوجه شو هلته یې څوک هم نه و. تاسې فکر وکړئ دا خو د کورنیو د زړه ټوټې دي، زموږ او ستاسو د وطن بچي دي، زموږ د زړه او ځیګر ټوټې دي، د هغه څوک دي چې د دې وطن راتلونکی ورته په تمه دی. نو تاسو فکر کوئ چې دا د اشرف غني، د عیش او نوش یا د ډاکټر عبدالله د نیکټایي او د دریشۍ او یا هم د یو څو ټامیانو او د غرب او نورو ځایونو نه راغلو بیټلانو د هوس او د عیش او نوش قرباني دي شي چې دوی د شپې په غرب کې په نایټ کلبونو کې ناست دي، دلته هم ځان ته نایټ کلبونه جوړ کړي دي، د شراب او د کباب او د فحاشۍ او د عیاشۍ کیسې راوځي، مګر د افغانستان خلک دې تباه کیږي. تاسې د کمانډو د ځواکونو دغه تباهي ونه لیدې، وام نه اورېدې چې جنازې حتی څوک نه راپورته کوي. نو دلته ده چې موږ د سولې دپاره اشد ضرورت لرو او ټاکنې بیا هم کیدای شي، ټاکنې په 2 میاشتو 4 میاشتو 1 کال او 2 کاله ځنډ هم کیدای شي، مګر اوربند او د افغانستان خلک باید په دې باندې پوه شي چې نظام اشرف غني ته نه وایي، نظام ډاکټر عبدالله ته نه وایي، نظام د نظم نه اخیستل شوی، د ډیسپلین نه اخیستل شوی، د لوړو سیاسي اخلاقیاتو په اساس رامنځته شوي تشکل نه اخیستل شوی چې هغه خلکو ته وګړو ته خدمات وړاندې کړي، د خلکو د ژوند د عزت شرف او ازادیو، د خلکو د ملي ګټو د ارضي تمامیت، د خلکو د عقایدو نه دفاع وکړی شي او هلته مسؤلیت رامنځته شي. د دولت اساسي دنده د افغانستان په اساسي قانون کې او یا په ټولو قوانینو کې په ډیر جدیت سره ذکر شوی چې د وګړو د امنیت او د دفاعي قابلیت لوړول یا ساتل د حکومت یا د دولت اساسي دنده ده چې موږ او تاسو ګورو چې په دې کې ډیر پاتې راغلي دي. نو ځکه ده چې موږ سوله لومړی غواړو او ټاکنې وروسته هغه ټاکنې چې د شفافو عادلانه سري او سراسري ټاکنو په اساس رامنځته شي، د قانون له مخې او بهترین خلک د دې ملت سرنوشت باندې وټاکل شي. اړیکه لرو واورو نظر محمد ورور موږ سره په لیکه کې د بخښنه غواړم لومړی ځل ستاسو اړیکه پرې شوه، مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. البته د انتخاباتو وخت زه فکر نه کوم چې اوس وي، ځکه تاسو مطبوعاتو له لارې موږ هر وخت اورو چې 50 یا 80% خاوره د تاریخ چارواکو په لاس کې ده. نو په دې 50% خاوره کې چې د حکومت په لاس کې ده او دې کې زه فکر نه کوم چې دا انتخابات کې کامیاب شي او خپل هدف ته ځان ورسوي. د ټولو به دغه ښه خبره وي چې اول په صلح باندې کار وشي او د هغه نه وروسته انتخابات بیا هم کېدای شي. که اوس انتخابات وشي او هغه نه وروسته بیا په صلح باندې کار وشي، فکر نه کوم چې خپل هدف ته ځان ورسوي. مننه. ډېره زیاته مننه کومه. دقیقاً لومړی باید په صلح باندې کار وشي او که پر ټاکنو باندې دوه هغه پروسې دي چې ځینې کسان یې جلا پروسې ګڼي او غواړي چې په جلا ډول باندې پر مخ لاړ شي، خو ځینې بیا مرتبطې ګڼي، یو پر بل باندې اغېز خورا زیات ګڼي. نو په ټوله کې کومه صلح او کومې ټاکنې دواړو کې شرطونه شته. صلح که راځي نو دقیقاً چې دلته به بیا عام افغانان ټول افغانان د رای د استعمال حق ولري او خپل راتلونکی به په خپله وټاکي. خو آیا تضمین شته چې دومره زر د بیا صلح راشي که نه؟ د کلونو کلونو لپاره څخه به بیا موږ دا ملي پروسه چې او انتخابات دي دا به ځنډولي وي تر څو چې موږ صلح ته ورسېږو. په دې به هم انشاءالله بحث ولرو. ستاسو ملتیا غواړم بیا راګرځم.